question number 4 د مونږ سره 30 الکان دي د کلاس 10 ناغي ویټس چې مونږ راکړي دي او تاسو ته ویل شو چې د دې نه یو فریکوئنسي ډیسټریبیوشن جوړ کړئ. نو هغې کې لومبی کار به مونږ دا کوو چې مینیمم ویټ او میکسیمم ویټ دا به مونږ ترې نه راوباسو. مینیمم ویټ دې کې څه دی؟ ټولو کې کم هغه 22 دی او میکسیمم ویټ هغه مونږ سره څومره دی؟ 43. اوس که مونږ رینج راوباسو 43 نه مونږ 22 ماینس کو څه به راشي مونږ سره 21 به راشي. بیا مونږ اوس کلاس انټرول به اخلو. نو کلاس انټرول اوس مونږ سره رینج چې نو هغه دا ماینس کولو سره 43 ماینس 22 مونږ سره 21 راځي. یعنی که مونږ کلاس انټرول هغه مونږ د 4 واخلو نو مونږ سره 15 گروپس به راشي. 15 دلته کې به مونږ کلاس لیمټس جوړ کړو. یو به لوور لیمټ یو به هایر لیمټ. نو 5 باندې که مونږ دا تقسیم کړو 5 4 20 شي. نو میانس کې به ډیفرنس د 4 وي. هغې ته مونږ کلاس انټرول وایو. نو ټولو کې به هغه مونږ شروع کوو د 20 نه. 20 سره 4 جمع کوي 24 شو. بیا نیکسٹ لیمٹ 25 او 4 ورسره جمع کړئ 29. بیا 29 نه پس 30 لوور لیمٹ شو او 30 سره 4 34. بیا 35 نه 39 او بیا 40 نه 44. ٹھیک شو؟ نو 1 2 3 4 او 5 دا 15 مونږ سره گروپس جوړ شو. بیا دې نه بعد ټیلی مارکس اوس 20 نه واخلي 24 پورې مونږ سره څومره ځله دا ویټس راغلي دي یا څومره ویټس راغلي دي. نو دې کې تاسو اوس کتلی شئ چې 24 دی یو. بیا هغې نه بعد 22 او 23 دا درې مونږ سره ویټس 20 او 24 په منځ کې راغلي دي. مونږ به دلته ټیلی مارکس هغه 1 2 او 3 ولیکو. دا معلوم کړ ټیلی مارکس اوس د لومړي 3 دي. نو همدغه زمونږ فریکوینسي ده. مونږ به دلته ولیکو 3. بیا دویم کې وګوره 25 نه 29 پورې څلور دا پنځم دا یو لاین او دا شپږ. نو شپږ مونږ سره 6 د دې فریکوینسي ده او د یو 5 فریکوینسي ده. دلته کې 5 6 7 8 فریکوینسي ده او د یو کې هم 8 فریکوینسي ده. دا اوس مونږ سره فریکوینسي ډیسټریبیوشن راځي. اوس که مونږ چېرې دا ایډ کړو ټول نو 8 او 8 16 او 5 21 او 6 27 او 3 ورسره ایډ کړئ نو 30 راځي. نو مونږ سره څومره ډیټا وه؟ د 30 سټوډنټ ډیټا وه. دې ځای پورې زمونږ دا لومړی فریکوینسي ډیسټریبیوشن ټیبل جوړ شو. مونږ بل ټیبل جوړو چې هغې کې مونږ کلاس باونډریز معلومو. کلاس لیمټ هم اکه دی فریکوینسي هم هغه دی او مونږ کلاس باونډري جوړولو طریقه دا ده چې د لوور لیمټ نه 0.5 ماینس کوي او د اپر لیمټ سره 0.5 ایډ کوي. نو 20 نه چې 0.5 نه لږ دا سره 19.5 راغلی او 24 سره چې 0.5 ایډ کړ نو 24.5 راغلی. دا شان د ټولو کې به مونږ دې طرف والا کې 0.5 ماینس کوي او هغې طرف سره 0.5 به مونږ ایډ کړو. نو تاسو دې کې ګورئ چې هر یو اپر لیمټ هغه د نیکسٹ لیمټ لوور لیمټ دی. یعنی دلته 24.5 دی دلته هم 24.5 دا 29.5 دا هم 29.5 34.5 او دا اخیری لیمټ 39.5 نه 44.5 راشي. دا به مونږ هیسټوګرام جوړو. هیډینګ به ورکړو هیسټوګرام. د دې لپاره ایکس ایکسس باندې مونږه کلاس باونډریز واغوستل ده 19.5 نه 44.5 پورې او وای ایکسس باندې مونږه فریکوینسي ده مینیمم 1 ده او زیات نه زیات 8 مونږه واغوستل. هیسټوګرام کا زړه طریقه ده 19.5 دی دا تړلې دی فریکوینسي 3 سره. دا مونږه بوزو 3 پورې. بیا هغې نه بعد 24.5 دا 6 پورې بوزو
بیا اوس دینه بعد وګورئ چې 5 دی نو هغه 29.5 سره تړلی دی خو بل طرف ته 6 هم 29.5 سره دی نو موږ به 6 پورې بوزو نو دې کې به دا 5 په خپله راشي نو دا به راشي 29.5 نه واخلئ 6 پورې راغلی 5 دې ځای کې دی بیا دینه بعد دا 5 دلته 34.5 سره نو 34.5 پورې چې بوتلن دې ځای پورې راغلی خو بل طرف ته تاسو وګورئ 8 هم 34.5 سره تړلی دی نو موږ باید دا 34.5 دا لاین دا به موږ 8 پورې بوزو هغې نه بعد 39.5 او 44.5 دواړه 8 سره هم دي دا موږ بره راولو 8 پورې دا یو لاین هم 8 پورې بیا دې د پاسه موږ بار جوړ کړو دا بار دی دا دې د پاسه 6 دپاره د 5 دپاره دلته موږ علامات ورکړو دا 5 ته برابر دی 29.5 34.5 او دلته کې د دې د پاسه یو بار راغلی او د دې د پاسه دا زموږ هیسټوګرام جوړ شو د کلاس باونډریز او د فریکوینسي په منځ کې میډ پوینټ په معلومو د فریکوینسي پولیګون لپاره فریکوینسي پولیګون به موږ اوس جوړو څنګه چې دا هیسټوګرام مې جوړ کړ دا شانته یو فریکوینسي پولیګون جوړو خو د هغې لپاره موږ به یو کالم سیوا کوو کلاس لیمټ اکه دی کلاس باونډریز هغه دي فریکوینسي هم اکه زړه ده میډ پوینټ به اوس موږ معلومو نو دې دواړو کالمې کې که هر یو موږ اخلو دواړه به لیمټ کوم لوور لیمټ دی او اپر لیمټ دی دا به جمع کو په 2 باندې به تقسیم کو نو موږ سره میډ پوینټ راځي مثلا 20 او 24 دی دا موږ جمع کړ 44 راځي په 2 تقسیم کړئ 22 راځي نو موږ سره میډ پوینټ څه دی 22 راځي 25 او 29 دی دا جمع کړئ نو موږ سره راځي 54 راځي دا 54 په 2 باندې تقسیم کړئ 27 راځي بیا دا شان 30 او 34 64 راځي 64 چې په 2 باندې تقسیم کړ 32 راځي اوس ګوره دې درې واړو کې فرق څومره دی نو 5 دی کنه هغه چې کوم کلاس انټرول 22.27 27.32 نو کدي سره موږ 5 نور جمع کوو دا د دې میډ پوینټ راشي او دې سره نور 5 جمع کوو موږ سره به 42 دا میډ پوینټ راشي دې نه بعد اوس موږ پولیګون جوړو پروګرام جوړ کړو هغه شانتي اوس 19.5 دا کلاس باونډریز دي ټول دا x axis سره واغسل او فریکوینسي موږ 1 نه واخلې 8 پورې دا y axis سره 19.5 موږ د دې فریکوینسي هغه موږ سره 3 ده دا موږ 3 پورې بوتلو 19 نه واخلې 19.5 نه 3 پورې بیا دا شان 24.5 او 29.5 دا موږ دواړه 6 پورې راوستل هغې نه بعد 34.5 39.5 او 44.5 دا درې واړه موږ 8 پورې راوستل او دې کې هغه 5 والا هم شامل دی نو هغه موږ کتلی شو چې 5 29.5 او 34.5 سره دی دې دواړو سره نو دې ځای کې داسې یو لاین به موږ راکړو چې دې مطلب دا دی چې دا دواړه کوم کلاس باونډریز دي دا 5 پورې راغلي دي د نورو باندې هم داسې بار ولګو دا زموږ هیسټوګرام جوړ شو د هیسټوګرام نه اوس موږ پولیګون جوړو نو پولیګون لپاره موږ سره میډ پوینټس دا دي یعنی هر دوه کلاس باونډریز چې دي د دې منځنی پوینټ هغه موږ سره میډ پوینټ دی دغه میډ پوینټ چې بر موږ دې ځای کې شو کو یو نقطې سره دلته کې دا 22 شو دلته کې دا 27 دی او دې ځای کې دا 32 دی او دلته کې 37 او دلته 42 اوس په مونږه دا ټول پوینټس یو بل سره جوائن کولو طریقه دا لاین دې ځای کې راکړئ داسې دې ځای پورې راغله بیا دا لاین دې ځای پورې راوستل بیا نیکسټ پوینټ دپاره دلته نه راغلی او بل پوینټ دې ځای نه واخلئ دې ځای پورې راغلی دا زموږ فریکوینسي پولیګون جوړ شو او کوېسچن نمبر 4 د 6.1 زموږ دلته مکمل شو